د امریکای ملګرتیا عرب ممالکو ته غټ نقصان ورسولو او اوس چې د ټرمپ ته نور نقصان چې دی دا هم رسي. د امریکای او د ایران چې کم جنګ و او د امریکای اډې چې په عرب ممالکو کې کمې په هغې ورته هم نقصان ورسېدو ځکه چې ایران به هغه اډې ویشتې او د ټول نه زیات نقصان چې دی هغه قطر، بحرین او عرب امارات ته چې دی هغو ته رسېدلی ځکه دا واړه ملکونه دي نو زیات نقصان یې دغه ته رسولی. کویت ته چې دی هغه ته ورسره هم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. خو اوس ورته ټرمپ چې دی نور نقصان چې دی دا هم رسوي ځکه د دې نه مخکې چې دی ابنای هرمز بند و تیلو سپلایي چې دی دغه هم بنده وه نو د دې د وجې نه چې دی هغه نقصان ورته هم ورسېدلو. اوس ټرمپ هلته کې چې کومه ناکابندي لګولې ده نو د دې د وجې نه ورته نور نقصان چې دی دا هم وررسي او ټرمپ کوشش کوي چې عرب ممالک چې دی دا مکمل ختم شي ځکه د هغو کاروبار چې دی هغه خالي تیل خرڅول دي. په تیلو خرڅولو باندې هغه عرب دي. زمونږ دا خلک چې په ویزو باندې عربو ته ځي او هلته کې کارونه کوي او هغه ملکونه چې کم په ترقۍ باندې دي نو هغه خالي په تیلو باندې دي، نور کاروبار د هغو دومره نشته. نو د دې د وجې نه اوس ټرمپ چې دی دغه ځایګي کې ناکابندي لګولې ده، ناکابندي لګولې چې د هغو تیل خرڅ نشي او زما سره چې کم تیل دي چې دا خرڅ شي. بار بار دا خبره کوي چې زما سره د سعودي او د روس نه چې دی ښه تیل دی او سیوا تیل دي، که د چا تیل پکاري نو اراده شي او زمانه دې دغه تیل واخلي. نو دنیا خو به د هغه نه دا تیل اغستل لکه نور ملکونه چې دي به تیل اغستل، خو د هغه او د دې یورپ ممالکو د چینا د دې ملکونو فاصله چې ده دا ډېره زیاته سیوا ده. لکه که یورپ ممالک تیالي نو فاصله سیوا د تیل چې د هغو ته ګران میلاویږي، دغه شانتې چینا ته چې دی هغو ته هم فاصله سیوا ده نو تیل چې دی هغه هغو ته نشي رارسېدی. نو د دې د وجې نه دغه ملکونه چې دي هغه د هغه نه تیل نشي اخیستلی، هغه به اخلي د عرب ممالکو نه او په ابنای هرمز باندې چې کم ملکونه پراته دي د هغې ملکونو نه چې دی تیل به اخلي. خو ټرمپ وایي نه، که د چا تیل پکاري هلته دې واخلي او که بیا هم په دغه اخلي نو اراده شي او زما سره د دغه لاره چې ده دا آزاده کړي. نو اوس ګورو چې ټرمپ نور مخکې څه کوي. خو عرب ممالکو ته چې دی د ټول نه غټ نقصان چې دی هغه ټرمپ ورسو او د نورو نقصان رسېدو کوشش چې دی دا هم کوي ځکه دې ته پلان جوړ کړو کمې روپۍ چې د تیلو وي هغه به یې هم ورکولې، بل لا چې هلته کې هغه اډې وله ورکړې وي او د هغې به وله هم روپۍ ورکولې چې دې زمونږ حفاظت کوي. نو غټ نقصان چې دی هغه د ټرمپ د لاسه ورته میلاو شو. تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ.